دین علاوه دویم نمبر موضوع د سماع الموتى یا سماع النبی صلی الله علیه وسلم ده. پنځپریان دا وایي چې مړی اوري او که نه اوري. دې کې د پنځپریانو زمونږ اختلاف وي. مونږ دا وایو، مونږ پنځپریانو سره په دې کې اختلاف نه کوو چې آیا مړی اوري او که نه اوري. اوس که مړی واورېدل او که وانه اورېدل مونږ ته څه فایده شته؟ نشته که نه. مونږ پنځپریانو ته دا وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دغه میت په دې قبر کې دفن کړی شي انه لیسمع قرع نعالهم، چې د دې خلقو د دې څپلو دغه کشارې هم اوري، د خپو کشارې اوري. دا چا ویلی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی. او چا ذکر کړی دی؟ امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب کې ذکر کړی ده. او بیا زمونږ کابرین علماء دیوبند کې علامه محمد ادریس کاندهلوی رحمه الله په خپل کتاب کې ذکر کړی ده. اوس د عام مړو په اورېدو کې اختلاف دی. بعض صحابه کرام وایي چې عام مړي اوري او بعض صحابه کرام وایي چې عام مړي نه اوري. اوس زمونږ علماء دیوبند دا وایي چې که مړي اوري او که نه اوري مونږ دواړو ته احترام په نظر ګورو. نو بیا پنځپریانو سره اختلاف ولې دی؟ پنځپریانو سره اختلاف مونږ ځکه کوو چې پنځپریان وایي چې کم یو کس دا وویل چې دا مړي اوري دا کس مشرک دی. نو اوس دې ځای کې به مونږ د صحابو دفاع کوو چې نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه ځای کې مړي اوري. صحابه کرام ویلي دي چې مړي اوري. بیا علامه شاه انور شاه کشمیری رحمه الله دا ډېر لوی محدث تیر شوی د دې په خپل کتاب فیض الباری کې دا خبره کوي چې دغه سماع الموتى دغه مسله چې مړي اوري دا حد تواتر ته رسیدلې ده. حد تواتر دې ته ویل کېږي چې دې کې ته دروغ گنجایش په مخ د ځمکه څومره مسلمانان چې تیر شوي دي هغه ټول د سماع الموتى قایلینو. په دې تاسو پوه شئ که مړي اوري او که نه اوري مونږ ته هېڅ فایده نشته. بعض صحابه وایي مړي اوري او بعض صحابه وایي مړي نه اوري. اختلاف پنځپریانو سره ولې کوو؟ ځکه کوو چې هغه وایي چې که چا وایي چې مړي اوري دا مشرک دی. موږ وایو چې نعوذ بالله صحابه کرام ویل، رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې مړي اوري. ته څنګه وایي چې مشرک دی؟ ستا اعتراض په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دی. پوهېږي؟ دین علاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته فرمایل چې په ما باندې د جمعې پر ورځ باندې کثرت سره درود ووایئ یا په ما باندې تاسو درود ډېر زیات ووایئ ځکه چې ستاسو دا درود شریف په ما باندې پیش کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام وفرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو دغه بدن مبارک دا به خاورې شوی نه وي ځکه چې انسان دفن چې بدن خراب شي که نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء. پس مکه باندې دا حرام دی چې د انبیاء کرامو دغه بدن دی خراب کی یا دی وخوري، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن مبارک په دغه خپل روزه مبارک کی تر او تازه او صحیح سالم موجود دی او منځونه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د معراج په شپه باندې سفر کوو که نه، علامه شاه انور شاه کشمیری رحمه الله لیکلی ده په ملفوظاتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله سفر کول د معراج نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما موسی علیه السلام ولیدل چې هغې په خپل دغه قبر مبارک کې به یې مونځ کوله، په قبر مبارک کې یې مونځ کوله. نو خلاصه د ټولو خبرو دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه احادیثو نه دا پته لګي چې انبیاء کرام په خپل قبرونو کې ژوندي دي. څه شی